السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر چرته چې الله مقاد آباد او خوشحاله لره، الله مو د غمونو، تکلیفونو، پریشانو، مصیبتونو او آفتونو نه وساتلی کا. حاضر یم د یوې نوې ویډیو سره او د یوې نوې او مجربې وظیفې سره. دا وظیفه هم د هغه چا دپاره ده د چا چې اولاد نه کیږي، د چا چې اولاد نه کیږي. دا وظیفه د هغه خلکو دپاره ده او دا وظیفه ډیره مجربه او ډیره ازمایل شوې وظیفه ده. دا وظیفه دا د شنډو ښځو دپاره هم ده، کمې ښځې چې هغه شنډې دي او د هغې اولاد نه کیږي، دا د هغوی دپاره هم ده. او دا وظیفه ده د هغه سړو دپاره هم د کوم سړي چې په کوروالي باندې قادر نه وي، یعنې هغې کوروالی د هغې طاقت نه لري، کوروالی نشي کولی. دا وظیفه د هغې دپاره هم ده. وظیفه دا ده چې کومه زنانه هغه شنډه وي، د هغې اولاد نه کیږي او هغه دا غواړي چې ماته الله جل شانه اولاد راکړي، او بیا په اولاد کې راته الله جل شانه نارینه اولاد راکړي او نیک عمله او صالح اولاد راته الله جل شانه راکړي. نو دغه مقصد د حاصلېدو دپاره به دغه زنانه دا 7 ورځې روژې ونیسي. 7 ورځې به روژې ونیسي او 7 ورځې به روژه ماتې دا په اوبو باندې وکړي. په روژه ماتې کې نور خوراک څښاک هم کولی شي، خو لومبۍ روژه ماتې روژه دا به په اوبو باندې ماتوي، او په عام اوبو باندې نه، په هغه اوبو باندې چې هغه دم کړې شوي اوبه وي، هغه د دم اوبه وي، په دغه اوبو باندې به روژه ماتې کوي. او اوبه به په دې وظیفه باندې دموي. دا وظیفه به پرې روزانه وایي. د الله جل شانه دا لفظ المصورو دا د الله جل شانه صفتی لفظ دی، صفتی نوم دی د الله جل شانه. دا لفظ دا به روزانه 21 پیرې وایي او په اوبو باندې به دموي، او دغه اوبه دغې باندې به روژه ماتې کوي. نو انشاءالله چې 7 ورځې روژې ونیسي او 7 ورځې اوبه دم کړي او په دغه اوبو باندې روژه ماتې وکړي، په د الله جل شانه په صفتي نوم المصورو باندې اوبه دم کړي او په دغه اوبو باندې روژه ماتې وکړي، نو انشاءالله د 7 ورځو په روژه ماتې سره او د 7 ورځو د وظیفې په کولو سره به انشاءالله الله جل شانه د دغه زنانه د دغې دا شنډوالی دا ختم کړي او الله جل شانه به دغه زنانه ته نارینه اولاد دا ورکړي. دغه شان یو سړی هغه په کوروالي باندې قادره نه دی، هغه کوروالی نشي کولی، هغه کمزوری دی، الله جل شانه د هغه مردانه طاقت هغه ول الله جل شانه دومره نه دی ورکړی، کمزوری دی، او هغه وایي چې زه په کوروالی باندې قادره شمه او الله جل شانه ماته د کوروالی طاقت راکړي. دغه مقصد کې د کامیابۍ دپاره او د دغه حاجت د پوره کېدو دپاره او د دغه پریشانۍ د ختمولو دپاره به دغه سړی دا 7 ورځې روژه ونیسي او 7 ورځې به روزانه په اوبو باندې روژه ماتې کوي او په دغه اوبو باندې به روزانه 21 پیرې دغه لفظ وایي المصورو دغه لفظ به وایي او دا په اوبو باندې چوب کوي او دغه اوبو په دې باندې به روژه ماتې کوي. نو انشاءالله الله به په کوروالي باندې وده قدرت ورکړي او الله جل شانه به پکې د کوروالي طاقت را پیدا کړي. امید دی چې په دغه وظیفه باندې به تاسو پوه شوي یې. که چېرته په وظیفه باندې نه یې پوه شوي نو دغه ویډیو کې زما د واتساپ نمبر موجود دی، په دغه زما سره رابطه کولی شئ.
تر بلې ویډیو پورې مال اجازت راکړئ. هر چېرته چې الله مو ښاد آباد او خوشحاله لره. د ځان ډېر خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله.